امام بخاری رحمت الله علیه یو بل مسله ذکر کړی ده چې په یو مجلس کې درې طلاق د درې شمارل کېږي یو نشمارل کېږي که یو سړی په یو مجلس کې یا په متفرق مجالس کې خپل ښځې ته درې طلاق ورکړي دا درې طلاق درې شمارل کېږي او غیر مقلدین په دې مسله کې هم د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کړی ده وایي چې نه که یو سړی د غیر مقلدینو مذهب درته بیانوم چې که یو سړی په یو مجلس کې خپل ښځې ته درې طلاق ورکړي دا درې نشمارل کېږي بلکې یو شمارل کېږي. نو امام بخاری رحمت الله علیه دلته یو مسله بیانوي او غیر مقلدین د یو خلاف بل مسله بیانوي. دعوه دا کوي چې موږ د امام بخاری هر خبره منو دلته په دې مسله کې هم د امام بخاری رحمت الله علیه مخالفت کړی ده. امام بخاری رحمت الله علیه باب قائم کړی باب من اجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالی الطلاق مره فامساك بمعروف او تسريح باحسان. دالتا حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه متوفى 852 هجری دا فرمایي والذي يظهر لي انه كان اراد بالترجمه وای د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه دا خبره معلومه شي چې مطلق وجود الثلاثه مفرقه كانت او مجموعه وای چې دا خبره د امام بخاری رحمت الله علیه د ترجمه الباب نه معلومیږي چې د امام بخاری رحمت الله علیه په مذهب کې هم درې طلاق د درې واقع کیږي اکا درې طلاق په یو ځای باندې ورکی او کدرې طلاق ځان ته ورکی. نو امام بخاری رحمت الله علیه هم دا خبره مانی چې که یو سړی خپل ښځې ته په یو مجلس کې درې طلاق ورکی دا درې شمارل کیږي یو نشمارل کیږي او که چیرته په مختلف متفرق مجالسو کې ورکی بیا هم دا درې شمارل کیږي یو نشمارل کیږي. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل للأول قال لا حتى يذوق غسيلتها كما ذاق الأول. ام المؤمنين ام عائشة رضي الله تعالى عنها دا روایت ده وایي وکس خپل ښځې ته درې طلاق ورکړ بیا یې ښځې بل ځای کې نکاح وکړله نکاح نه بعد یو خاوند بیا خپل ښځې ته طلاق ورکړو طلاق نه بعد بیا دا ښځه چې کومه وه د طلاق نه بعد بیا نبي علیه صلات وسلام نه تپوس وشو چې دغه ښځه د اول خاوند لپاره دا حلاله ده او که نه. نبي علیه صلات وسلام ورته وویل چې لا حتی یذوق غسیلتها کما ذاق الاول لکه څرنګه چې اول خاوند د دې ښځې نه خوند اخیستی ده د هغې سره جما کړې ده داسې تر څو پورې چې د دوم خاوند د هغې ښځې نه خوند نه وي اخیستی جما نه یې ورسره کړی تر هغه وخته پورې د اول خاوند لپاره حلاله نه ده. دې نه دا مطلب ده چې دغه وخت کې نبي علیه صلات وسلام دا درې طلاقه دا درې شمارل کړي ځکه خو د حلالۍ حکم ورکړی چې حلاله دي حلالۍ نه بعد دغه کما ذاق الاول حتی یذوق غسیلتها چې دا دوم خاوند د هغې نه تر څو پورې جما نه وي کړی خوند نه وي ځینې اخیستی اول خاوند نه پورې حلاله نه ده. که چیرته دا درې طلاقه درې نه وی یو وی یا دوه وی نبي علیه صلات وسلام به کله هم دا حکم نه ورکاوه چې د اول خاوند لپاره دا حلاله نه تر څو پورې چې دغه دوم خاوند د هغې نه خوند وانخلي. نو نبي علیه السلام دا خبره ذکر کړې ده چې نبي علیه صلات وسلام دلته دا خبره ثابتوي چې درې طلاقه د درې طلاقو نه بعد د ښځه چې کومه ده دغه طلاق مغلظه شو په دې نه بعد به دا حلاله کوي حلاله کې بیا جما شرط ضروري ده. نو نبي علیه صلات وسلام هم دلته دا درې طلاقه درې شمارل کړي دي یو نه ده شمارل کړی. نو دې د وجه نه امام بخاری رحمت الله علیه موقف او داسې د احناف موقف نبي علیه صلات وسلام حدیث چې کومه ده اهم دا ده چې درې طلاقه دا درې او داسې امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي قال اهل العلم اذا طلق ثلاثا فقد حرمت عليه. وای چې کوم یو سړی خپل ښځې ته علما کرام دا خبره بیانوي چې کوم سړی خپل ښځې ته درې طلاق ورکړي دا ښځه په دغه سړي باندې حرامه شو. وقال ليس حدثني نافع ليس د نافع په واسطه سره دا بیان کړی دی کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. دا امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې د اهل علم دا قول نقل کړی او بیا دا خبره بیانوي چې کله بعد عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہ د دې خبره تپوس شو چې و سړی خپل ښځې ته درې طلاق ورکړي دی وسو نو دا ورته ویل چې کچیرته تا خپل ښځې ته یو طلاق یا دوه طلاق ورکړي وای بیا د دې مانه تپوس کړی وای نو ما به د دې څه حل در خودلې وای
ځکه چې نبی علیه الصلوة والسلام ماته د دې حکم کړی دا نو تا په دې وخت کې 3 طلاق ورکړي دي نو په دې وخت کې تا باندې دا ښځه حرامه شوې ده تر هغه وخت پورې چې کله دا ښځه د بل خاوند سره نکاح وکړي هغې سره جما وکړي بیا ته دپاره دا ښځه حلالېږي تر هغه وخت پورې تا دپاره دا نه حلالېږي اور غیر مقلدین دا وایي غیر مقلدین کے یہاں 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے فتاوی ثنائیہ او دا سے آپ کے مسائل اور ان کا حل مبشر ربانی طلاق متعلق دیدا لیکلی چې الرابع انه یقع واحده رجعیه طلاق متعلق څلور اقوال ذکر کړي دي بیا څلورم قول دا ذکر کړی چې یو سړی خپل ښځې ته په یو مجلس کې 3 طلاق ورکړي د دې حکم د یو طلاق رجعي ده انه یقع واحده رجعی دا یو طلاق رجعي وکړي نو غیر مقلدین 3 طلاق دا 3 نشماري بلکې دا یو طلاق شماري